اوس دې نه پس فکر دا دی چې د دنیا کې خو همیشه څوک پاتې کېږي نه چې د دې دنیا نه ځمه نو بیا به د ځنکدن دا سختۍ دا به څه چل کومه نو د هغې حل قرآن کې شته چې دا بنده باندې سختی او ځنکدن راشي دغه وخت کې ورته سورت یاسین ووایه ټوله سختي به ترې الله لري کې په اسانه روح پرواز کوي وپسې د قبر منزل را روان دی قبر کې به څه کومه نو هلته هم قرآن کې علاج شته جلال الدین سیوطي رحمت الله علیه لیکي چې کوم بنده د قرآن شریف تلاوت ډېر ډېر کوي او دې مړ شي او دله غسل ورکړي کفن کې اونغاړي نو دغه وخت کې یو ډېر خشته شکل راشي د سینې او د کفن په دې منځ کې ننوځي پټ شي چې جنازه وشي قبر ته یې ښکته کړي نو دا خشته شکل ورسره قبر ته داخل شو خاورې پې واوړېدې او خلک ترې واپس شو نو دغه وخت کې دوه فرشتې منکر نکیر راشي او دې مړي نه تپوس کوي من ربک رب دې څوک دی وی دا خشته شکل چې دی نو دا فرشتې وتې اړخ ته شه موږ ته حکم دا دی چې دنه تنهایۍ کې تپوس وکړه دا خشته شکل ورته وایي تا ته حکم دا دی چې تنهایۍ کې تپوس وکړه ما ته حکم دا دی چې دې مړي نه مه جدا کېږه بیا دې مړي ته مخ راواړئ ورته زه ستا هغه قرآن یم چې تا دنیا کې شوق سره لوستلم په دې قبر کې ګوره نن د سره زه ملګری یم دا منکر نکیر د نه تپوس کوي نو یریږه مه ښه ډاډه جواب